بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وقال سموال بن عاديه، سموال بن عاديه دا د زمانه جاهلیت کې یو شاعر تر شوی دی. اده ډېر زیات وفادار او د وفاداری قصه دا چې د امرؤ القیس یو غټ شاعر دی دیوان متنبی هغه هي کې هغه امرؤ القیس په مخه بار راځي. نو هغه امرؤ القیس نه هغه د سره یو زغره او دغه وسره کې خودلیو توري موري وسره کې خودلی او هغه بیا مړ شو. نو د خلکو چې د مول راکړه د نور کولو ا بادشاہ ورته د وخت وی چې لکه د مال راکړه او د وی چې زه خدای الله نر کومه نه دې څوک چې د زوی په دې قید کو او اخر دا چې غزوه ولا مړ کو خدا بیا امانت یې دغه نه کواله واپس نه کو دغه امرؤ القیس وارثان ته حواله کو. نو دلته دغه خزوه نه خزه به سړي سناکار غونډه کوجو ته پیغور کړه د جمعه تاسو کوم مسل غونډه خلک نه یو څوک نه یو څوک خاندان شته نه یو څوک ملګری شته نو دی هغه خپل خزي توس خپل صفت بیانې چې لکه منګه څه شي منګه څه یو دی ورته نو دا د قافیه چې نه دا په دغه باندې دا په باره طویل باندې دا قصیده نو باره طویل کې څه یې لکه فعول مفاعل فعول مفاعل ادا من ثالث الطويل له من ثالث الطويل مطلب دا چې د بحر طويل هغه اخرنه چې کوم نو پای کې محذوف او محذوف چې پای کې سبب خفيف په حذف شوی نو مفاعل با صحیح مفاعيل په اخره کې بسره وږي لکه تاسو جوړ کړئ یو څه تفعیله فعول الاول جوړ کړئ متزردر اذا المرء دا سره اذا المرء څه شو مفاعيل ولم يدنس بیا فاعل من اللو او بیا مفاعل فكل مفاعل رداء ير او فاعل تديه وجميل سجو مفاعيل جميل مفاعيل شو پوښوي لکه بدی کو سا مفاعلون نه جوړیږي بلکې اویل چې په اخره کې به سبب خفيف حذف شوی لا ثالث طويل مفاعيل بیا مخکې وانه مخبل وای مفاعل ولم يحمل بیا على النفس سيزيمها فليس الى حسن ثناء سبيل قافیه به وقایا میلو بکې سره قافیه ده میلو بکې قافیه ده وس بدی کې حرف روي څه شری لام ولې حرف روي ده زګه چې قافیه بنیاد به خو شه ده اصل د قافیه کې او د لام نو ورستو چې دا واو جوړیږي دي ته سوې او د لام نه مخکې چې دا یاد دي دا لري د فعلېږي بیا تر راوړل نو حروف دا حرکات تر راوړل په لام باندې چې کوم حرکت ده ماجرا او د یا نه مخکې چې په میم باندې کوم حرکت ده حذف سره حذف نور به څه نشته روي مطلق ده کا مقید ده روي مطلق ده مجرده ده موصوفه ده مردوفه ده او موصوله باللین ده کا بالهذا باللین ده بیا قافیه دا کومه قافیه ده د دوه ساکنونو په منځ کې څو حروف راغلي یو چې نه ده سوې متواتر نه یار ورته لیکل یې والقافیه متواتر ٹھیک شو لا نو سوای دا فاعول مفاعل إذ المرء لم يدنس من اللقم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإنه ولم يحمل على النفس ضيمها وليس إلى حسن الثناء سبيل فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسمى للعلا وكهول وما ضرنا إنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين دليل لنا جبل يعتل من نجد منيف يرد الطرف وهو قليل وسما
به إلى النجم فرع لا ينال طويل وإنا لقوم ما يرى القتل صحبة إلى بس ده وقت سبق سووري إذ المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل فدې ير کې بتاو لګ سکتا هو نو بیا برابر راځي تديه جميل چې سکتا نه کو نو بیا تاسو برابر نه شویلې اذ المرء لم يدنس دنس يدنس په معنا مسخيرا ندل لؤم لئم يلأم په معنا ملامته کېدل کمینه کېدل او بخیل کېدل عرض مفرد اعراض مل عزت توي زر در وای مغو کې ریخه رداء جمع اردیتون جمع اردیتون صادر توي ارتدی ارتدان کپڑا غسل اذ المرء لم يدنس من اللؤم عرضه وکله چې وسړی د بخل نه خپل عزت پاک نه کی کله چې وسړی عزت د بخل باندې ملوث نه یا ککړ نه وي کله اذ المرء کله چې وسړی لم يدنس چې نوی ککړ یعنی نوی ښه عرضه دداغه عزت من اللؤم د بخلنا نو فكل رداء يرتديه جميل نو هر صادر چې په سر کې خيستخکاری الهغه پوښتنه دی باندې مطلب دا و چې کله د انسان هغه عصب نسب برابر وي نو کده هر څنګه کې غریب او کمالدار یونده برابرۍ اذ المرء لم يدنس کله چې یو سړی چې خیرن نوي عزت د هغه من اللؤم د سنه دا شوم کېدونه د بخلنا فكل رداء انه هر یو صادر يرتديه چې دی واغوندي جميل او خلقي خوبصورت وي پوښتنه دی باندې وان هو ولم يحمل على النفس غيمها وليس الى حسن الثناء سبيل لم يحمل هذا جهد معلوم صغرا او دا حمل يحمل ضربات ورمانه اوچتول زين مفرد زيوم جمع ظلم کول نه وان هو ولم يحمل على النفس زيمها وکاغه برداشت نه کی په خپل نفس باندې ظلم کول کا برداشت نه کی اوچت نه کی په خپل ځان باندې ظلم کول فليس الى حسن الثناء سبيل نو د بهترین تعریف ته هیڅ لار نشته مطلب دا کنه چې لکه یو انسان باندې ظلم نه شي نو د خپل تعریف بیا په خپل نشي کولای دغه تعریف سره حق نشته او چې ظلم به شي خلک او د مظلوم شي نو بیا خلک دا تعریف کوي نو بیا صحیح ده وان هو لم يحمل على النفس زيمها وکچر دې اوچت نه کی په خپل ځان باندې ظلم کول فليس الى حسن الثناء سبيل نو دا بهترین تعریف ته سلار نشته نه لکه پوښتنه به معنی بیا مخلوي تعيرون إنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل تعير يعير تعير ما نچاله شرم ورکول عار اردول عديد دا عدد تبليغي ان الكرام مخشوره کریم جمع معزز توي ويتعيرون إنا قليل عديدنا وتمنلا په غوره کې چې منګه لګیو د عادت په اعتبار سره وقلت لها نو ما غيتوي ان الكرام قليل چې معزز خلک همیشه لګوي معزز خلک همیشه سوي تعيرون إنا قليل عديدنا وتمنلا په غوره کې چې منګه لګیو د عادت په اعتبار سره فقلت لها نو ما غيتوي چې ان الكرام قليل دا معزز خلک سوي وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول وما قل يقل كمدل من كانت بقاياه جمع بقيه باقي پاتې کېدل کې مراد اولاد ده شباب جمع شاب د ځوان ته وي تسامى باب تفاعلنا اوچتېدل او كهول د قانون جمع د بوډا ته وي وما قل من كانت بقاياه مثلنا وكم نوي هغه خلک چې داغه اولاد زمون پشان دي شباب ځوانان وي تسامى للعلا وكهول او چې هغه ته چې زمونږه مشران او زمونږه ځوانان دا کیږي اوچته مرتبه تا شباب وكهول تسامى للعلا اصل کې دي سره وما قل او نکمیږي کم ندي من هغه كانت بقاياه مثلنا چې داغه اولاد زمون پشان دي څنګه شباب وكهول چې زمونږ ځوانان او زمونږ بوډاګان تسامى للعلا خيجي اوچته دوتا الګه بلند مرتبه ته کیږي کمنګ لګي زمونږ اشران او زمونږ کشران ټول جنن زمونږ اوچته مرتبه ته کیږي پوښتنه به معنی
او بل ته چې لګي د عادت په اعتبار سره وما ضرنا انا قليل وجارنا عزيز وجار الاكثرين ذليل وما ضر يزر باب نصرين سره نقصان کور کول ان قليل وجارنا جار جیران جمع ده گاونډي ته ورستو جیرانو مر روان دي عزيز عز يعز بمعنى عزوز يعزو عز يعز معنى مشکل کېدل ګران کېدل عزت من کېدل وما ضرنا انا قليل وجارنا عزيز وجار الاكثرين ذليل وما ضرنا نقصان نه راکې مونږ ته څه ان قليل چې مونږ سيو وجارنا عزيز او زمونږ گاونډیان چې ډېر عزت مند دي زمونږ گاونډیان ډېر عزت من او شریف دي وجار الاكثرين ذليل او د اکثر خلکو گاونډیان چې د ذلیل او رسوي نو یې کومنګ لګیو او زمونږ گاونډیان ډېر معزز خلک دي کله موږ باندې سخت تکلیف راشي نو زمونږ د گاونډیان په زمونږ مرسته وکړي زمونږ به مدد وکړي ځکه چې د اکثر خلکو گاونډیان چې د ذلت والے زمونږ گاونډیان دي پوه شئ وما ضرنا انا قليل وجارنا اذا رنا راګي موږ ته چې موږ لګیو وجارنا عزيز ځکه چې زمونږ گاونډیان دا معزز دي وجار الاكثرين ذلیل او د اکثر خلکو گاونډیان چې دا ذلیل دي لنا جبل يختله من نجيزه منيف يرد الطرف وهو كليل لنا زمونږ لپاره جبل جبال جمع غرته وي يحتل احتلالا داخلي دل پړه غردول من نجيز اجازه يجوز اجازه ورکول باب افعالنا منيف دا اناف ينيف اضافه باب افعالنا هم باندې اوچتیدل يرد باب نصرين سرونه واپس کول الطرف مفرد اطراف جمع د سترګو نظرون ته وي هو قليل مفرد کلیال جمع د سترګو نظر ته ویلي کمزور چوي لنا جبل يحتله من نجيره اجاره ما اجاره پناه ورکول ما وی کړه اجازه نه لګه اجاره یجر اجاره پناهي ورکول لنا جبل يحتله من نجيره منيف يرد الطرف وهو قليل لنا جبل زمون د باره او غر ده يحتله چې دې دا داخليږي کوزیدې شي من هغه سو نجيره چې موږ هغه پناهي ورکو منيف داسې غټ او دنګ غر ده يرد الطرفه چې واپس کوي نظرونه واه قلیل په داسې حال کې چې نظرونه ستړي شي کمزوري شي کوئی زمونږ دومره غټ غر دی کنه چې کله ورته سو ګوري نو په سترګو باندې داغه تیار راځي سترګې ستړي کیږي سترګې کمزوري کی نظر کمزوري کیږي نو هغه غر د هغه سوق داخلي کی چې چالم پناهي ورکو چالم پناهي نه ورکو نو هغه ته سوکو لنا جبل زمونږ د پاره غرونه دي يحتله چې داخلي کې هغه ته مناغزو نجیرو چې موږ ورته پناهي ورکو منیبو نو دا غر اوچت دنګ دی يرد الطرف او واپس کوي نظرونه واه قلیل په داسې حال کې چې هغه دغه شوی ستړي شوی رسا اصله تحت الثرى وسما به الى النجم فرع لا ينال طويل رسا يرسو بمعنى خخول مضبوطه اصله اصل مفرد دی او دا ته ویلېږي جړلې دا تحت الثرى ومزمک لاندې چې کوم خوره ته تحت الثرى وسما به سما اسم من مقشوي لا بلندیدل او چتیدل نجم مفرد نجوم جمع فرع فروع خاخون توي لا ينال لا ينال مقشوي حاصليدل رسا اصله تحت الثرى وسما به الى النجم فرع لا ينال طويل رسا اصله تحت الثرى وإداغي غجرډې دا تحت الثرى سره قائم دي دا تحت الثرى سره مضبوط دي فتحت الثرى کې قائم دي وسما به الى النجم فرع او داغي هغه خافونه دا سوریا ستورو ته اوچت شوی دي لا ينال طويل چې یو دنګ سره ماګې ته نشي رسېنه واسو به نه باندې ها یعنی مطلب دا چې زمنګ د خاندان دا او زمنګ د خاخونه چې دي ناغه لګ دومره ډیر دي چې جړلې پزماګه په تحت السرامه و مزمګه دلان دي دا او دای خاخونه بر اسمان ته تین دا خطلې دي چې سو هغه ته دنګ سره نشي رسېده
رسا اصله تحت الثرى وسما به الى النجم فرع لا ينال طويل وي رخخ شوی دی هغه جړې د تحت الثرى کې وسما به او چې شوی دی الى النجم د غرونو پورې فرع دغه هغه خاخونه لا ينال طويل چې نشي اصل ولا غیر اوګت سره وإنا لقوم ما يرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول وإنا لقوم القوم مفرد أقوام جمع قوم نتوي ما رأى يرى باب فضائف دون قتل سبة سب يسوب بمعنى كنزل كولو إنا لقوم ما يرى القتل سبة منغا دس قوم يو چې دا جنگ منغا عیب نه ګڼو کنزل نه ګڼو اذا ما راته عامر وسلول چې قبيله بنو عامر او قبيله بنو سلول ولا غجرین دا کنزل غني عیب غني یعنی منغا دومره بهادر خلک یو اگر چې لګیو خو دومره بهادر یو چې لکه جنگ کول منغا عیب او کنزل نه غنو وای چې نور قبيله عامر او سلول هغه جنگ ته بدګوري او هغه ته کنزل ویل کې منغا ته چنینو إنا لقوم ما يرى القتل سبة ومن يقوم يشنين قتل منغا عيب إذا ما رأته كل شيء يقول عامر أو سلول د قبيلون من دي لکه پوه شوي ډېر ځر خونه نه کنه ځان د کوی به په مخاوري يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكروه آجالهم فتطول قرب يقرب تقريبا بمعنى نزدې کول حب يحب محبت کول موت اموات جمع ده لغت ویل کی مرګ ده آجال اجل نیټه مقرر تکره خصوصو کریا یکره سمع اسمعونه آجال دغه اجل جمع رقم جمع کوي فتطول طال يطول يقر بحب الموت آجالنا لنا واذا مرګ محبت زمونږه نیټه مقرره نږدې کړی ده نږدې کوي حب الموت د مرګ محبت زمونږه نیټه وتكرهه او بدګنی هغه لر اجال ماغه خپل عمرونه فتطول نو وګدګي مطلب دا کنه چې موږ خو د مرګ سره محبت ساتو او مرګ زموږ سره محبت ساتي نو زموږ د مرګ هغه وخت نږدې کړل او دا نور خلک چې دا قابل بنو عامر او بنو سلول او نورو ناغه خو د مرګ بد شي ناغه هغه نیټي وګدي کړی دي واښو مې باندې يقرب حب الموت آجالنا لنا ونزي کړي د مرګ محبت زمونږه غنيټي زمونږ د پاره وتكرهه او بدغني هغه لر اجال نیټي دا فتطول ناغو بد شوی دي ډېر عمر دی وما مات منا سيد حتف انفه ولا طل منا حيث كان قتيل وما مات يموت او مات دا ذری ماضی چې نه دا مضارع نه مستعمل ماضی د نصرانه مستعمل مضارع دا د نصرانه مستعمل او د غیر سمعانه مستعمل له ماضی دا مشترک الابواب دی ما تمنا سید سر حذف انفي بخپل تبي مربن ولا طل بمعنى د کېدلو چې ویني ازیا لاړ شي وما مات منا سيد عطف انفه او نمري زمنګ خپل یو سردار په تبعی مرګ باندې ولا كل منا حيث كان قتيل او نه خون مزایکیږي هر دغه چې مرشي مطلب دا کنه چې مونږ د خلک یو چې زمنګ یو سردارو په خپل کور کې په تبعی مرګ باندې مړو بلکې د همیشه لپاره بجن کې وجل کېږي او چې څوک مړ کی نو ردا غوینه بیا زایم نه کړي مونږ داغه بدل اخلو وما مات منا سيد عطف انفه او نه مرشه زمونه هیڅ یو سردار په خپل تبعی مرګ باندې ولا طل منا او نه هغه زمنګ نه دا وینه ځای شوی دا حيث كان قتيل کم دې چې مرشي تسيل على حد الزبات نفوسنا وليست على غير الزبات تسيل سال يسيل بمعنى بيدل او حد خو مخ شي تیرول د الزبات زبتون تلوار ته وي توري ته نفوس د نفس جمع ده تسيل على حد الزبات نفوسنا و زمنګ ویني بهيږي تسيل بهيږي على حد الزبات د توري په 13 سرونو باندې نفوسنا زمنګ نفسنا وليست على غير زبات تسيل او د نور خلقو د نور خلقو هغه لا وليست او نجي على غير زبات د تورنا علاوه په نور سمانه بهيږي مطلب دا کنه چې زمنګ ویني دا د توري په سرونو باندې بهيږي او زمنګ ویني د توري سرونو علاوه په بل کې نه بهيږي مطلب منګ چمرو نه همیشه لپاره منګ دشمنان ته دا قتلې په خپل مرګ باندې منګ نه مرو بس پکې نشته لیونی کوو ها
زمون ټیم لا 5 منټه پاتې څه کوي تسيل على حد الذبات نفوسنا دا ورته فیچ ختم کوي نه تسيل على حد الذبات بهيږي په دوري په سرونو باندې نفوسنا زمونږ نفسونه زمونږ ویني وليست على غير ذبات تسيل او نه ویږي زمونږ دا ویني د دې توري د څکړو علاوه صفونا فلم نقدر واقلاص سرنا اناث اطابت حملنا وفحول صفونا صفا يصفو بمعنى خالص کېدل فلم نقدر قدر يقدر بمعنى خړېدل او خیرنېدل واخلص سرنا سر اصل د ویلګي اسره خاندان اناث جمع د انثى اطابت خوشالېدل فحول فعل جمع د سړی ته وایي صفونا فلم نقدر واقلاص سرنا اناث اطابت حملنا وفحول صفونا منغه خالص یعنی بالکل صفایو نه د منغه پلاټ چرته غلطی کړي نه مور چرته غلطی کړي صفایو فلم نقدر منغه خیرن نه یو خیرن مطلب لکه خړ نه یو چې لکه مور غلطی کړي ګناه کړي واقلص سرنا او زمنګه اصل چې ده ناغه خالص ده اصل دم خالص اناس اطوابت حملنا و زمنګه خذو خپل حمل پاک کړي وفحول او سړو یعنی زمنګه سړو مخپل دا زمنګه دا خپل نغه چې کوم دا منی دا بل ځای کې نه خزای کړي او خزي چې نه داوم لګه پر عمل کې چې غلطي مل دي نه کړي صفونا فلم نقدر واخلاص سرنا وای صفونا منغه خالص یو پاک یو ولم نقدر او خیرن او دسه ګډ وډ نه یو واخلص سرنا او زمنګه اصل جندا خالص ده خالص کړه اصل زمنګه چا فحول زمنګه پلارانو زمنګه سړو اناس اطابت حملنا او زمنګه خذو جنن حمل جنن ده پاک ساتل لري علونا الى خير الزهور وحطنا لوقت الى خير البطون نزول علونا على يعلم معنى اوچتیدل خطل الى خير الظهور ظهور جمع د ظهر ده ازهر جمع دغه ته ویل کیږي ملاتا حتى يحط باب سرن ثم معنى غرزیدل خير البطون بطون د بطن جمع د خېټه ته نزول ندلین د معنى د کېدل کوزیدل علونا الى خير الظهور وحطنا علونا من خطري وغ بهترين املاتا وحطنا او را غرديدليو لوقتنا را غرديدليو الى وقتنا لوقتنا وقت الى خير البطون چې بهترین د کوزیدو طرف ته خېټو ته تاسو دا قرآن مجید آیت اوریدل لري کنه چې منی په کوم ځای کې یخرج من بین الصلب والترائب کنه نو دا سړی دا کوم املاته چې زمونږ د منی خطر ده نا غملام په ټول املاګانو کې مضبوطه ده او بهترین نه پلان ډیر مضبوط دي او په کوم ورځ باندې چې زمونږ د پلان زمونږ د مور سره جما کوله او د منی ورته راغورځوله هغه خېټم د ټول نه بهترینه علونا الى خير الظهور وعطنا علونا منغه خطري بهترین املاته یعنی زمونږ منی اصل وحطنا او منغه غورځیدلی لوقت انداز وقت الى خير البطون بهترین خېټو کې نزول د کوزیدو په اعتبار سره فنحن كما المزن ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل فنحن كما ما مفرد مياه جمع ده وبوته وي مزن مفرد جمع ده مزن مفرد سپيني وريد دوي ما في نصابنا نصاب ده نصب جمع ده نسل ته ویلېږي اصل او نسل كهام ده كهم جمع ده بوقوفه وي كهم جمع ده بوقوفه وي کمزوري ده وي او يعد عد يوم مکه شوی دی د کمزوري دغه ته شمارل فنحن كما المزن ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل بس منګه چې کنه نو د سپینی وریځ په شان دی پاک یو د سپینی وریځ په شان د وبو پاک یو څنګه د سپینی وریځ په پاک دی د شان دی منګه پاک یو ما في نصابنا كهام زمون په حسب کې په نسب کې سو کما قل څوک نشته ولا فينا يعد بخيل او من کې د څه قسم نشته چې هغه بخیل او شمارل شي فنحن كما المزن ما في نصابنا پس منګه یو پشان داغه سپینی وریځ د وبو پشان دی پاک ما في نصابنا كهام چې منګه پر اصل کې سبب وقوف نشته ولا فينا يعد بخيل انا په منګه دې څه کشته چې شمارل کې بخیل